ټوکې د دشت او بیابان په ریګونو کې په شنو وادیانو او خړو میدانونو کې د غرونو په ګړنګونو او ځنګلو د سیمو په پټو د کلو بانډو او خاریو په کوڅو او کورونو د هوا په چپو تاسو اورئ ریډیو د امید رڼا السلام علیکم تاسو اورئ ریډیو امید رڼا رب دې ما نه خفه مکړه ستا خفګان مې تباهي ده ستا په مخ خوښاره کړې الله خپل خود. السلام علیکم خطو مینوالو زم ذوالفقار تاسو اوري پروګرام د FM 94 د امید رڼا نه دیني مسائل او داغي حل د آزی محمد آباد خان مصطفی سره او د حضرت مولانا صاحب الله سره خپل خدای دا الله خدای دا او د خویندو او خپلوانو می جرګه راوړې ده محبوبه بیا مې ستا کلي ته شپه راوړې ده محبوبه بیا مې ستا کلي ته شپه د خویندو می جرګه راوړې ده محبوبه بیا مې ستا کلي ته شپه راوړې ده محبوبه بیا مې ستا کلي ته شپه راوړې ده او محبوبه مبارکه ستا مېلمه یم قربانه راغلی دې یم درته دیر په مینا په ارمان راغلی دې یم درته دیر ارمان دا ستا د زړه کې مې جذبه راوړې ده محبوبه بیا مې ستا کلي. اعوذ بالله من الشیطان الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر زما ګرانو محترمو عزیزانو حاضرینو پروګرام دینی مسائل اور د حل کې ساسرور عباس یوسفزی ساسو ټولو بدرنه خدمت کې حاضر دی په دوباره سره ډیر د منو د خلوص او ډیر احترام او ډیر عزتونو نه ډک نیک احترامات ډیر زیات مینه او ډیر سلامونه جی ټول زما وروڼه خويندې خپل رور عباس له طرفه سلامونه نیک احترامات ډیر زیات مینه جی په خپل ځان باندې قبول منظور کیږي او دې بالکل یو ور بیا د FM 94 د امید رڼا سټوډیو نه جی او خپل شان مازیګری کی کل شان اتوار اور جی بالکل ټولو سره ملاقات جی انتظار لمحه ختم جی اوکے جی بالکل پروګرام دینی مسائل اور د حل کې جی پروګرام سٹارټ کې جی ټول بیمارانو د لپاره جی کورونو کې د هسپتالونو کې ټولو د روغتیا لپاره دعاګوي جی اور باقي چاته څه قسم له مسله مسائل پریشانې د لپاره هم جی سپیشل دعاګوي جی او د خويندو او خپلوانو می جرګه راوړې ده محبوبه بیا مې ستا کلي ته شپه راوړې ده. اوکے جی بالکل ګرانو لیدونکو پروګرام دینی مسائل اور بالکل اهم اور ضروری خبره د حضرت مولانا سعید الله صاحب کی دی شي جی جی لګا لحظات دغه ملاقات چونکه تاسو سره کوم فیسبوک تلار چې کوم دی نو موږ سره مولانا صاحب سره چې کوم دی ملاقات روان دی جی نمبر تاسو سره یا 701 میں 2325 یعنی 0912385 باندې جی اور دینه علاوه د فیسبوک تلار چې کوم دی کوم ملګری زموږ سره ملاقات یا خپل میسج ریکارډ کول غواړي جی نو عباس خان YZI تاسو سره کې جی سپیشل چې کوم دی په لایو کال چاته مو کنه ملایويږي نو فیسبوک تلار چې کوم دی تاسو خپل
فرمایش مونږ ته رالېږلی شئ اور سوال وي جی شارټ هغه مونږ مولانا صاحب ته وایو. ټیک شو ګرانو اوریدونکو جی خوشحال اور آباد اوسئ جی. راځو پروګرام دیني مسایل کې ستاسو سوالات چې کوم دي په لیست باندې ما سره موجود دي جی هم ضروري ګڼم. خدا غین وړاندې جی مولانا صاحب ته په سټوډیو کې پروګرام کې هرکلی وایم اور ای خدمت کې عرض کوم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب هرکلی صحتونه څنګه دي جی؟ الحمدلله په خیر سره راغلی جی. ډېره زیاته مننه جی. اور ضروري ټایم چې کوم دی موږ د پاره راکو څنګه چې زموږ اوریدونکو پته مو جی هماغه شان د تاسو کړل جی. مولانا صاحب الله خیرونه درکړي جی. ډېره زیاته مننه جی. ګران اوریدونکو سوال اور جواب بالکل در ماښام اذان پورې بلکې یوې غنټې راسي به زموږ او ستاسو ملاقات وي خبرې اترې به وي جی. راځو ټول لومړی سوال جی د لونګین ماما مولانا صاحب سپیشل سلام کوي جی. وعلیکم السلام. یو جنې وي چې هغې باندې خپل روجې پاتې وي نو خلک وي موږ داسې اورو چې دې باندې خپل روجې پاتې نو د دې نکاح نه کیږي. آیا دا خبره ټیک ده؟ مسله جواب تاسو ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. چا باندې روجې پاتې وي فرض یا مونځ پې پاتې دی جی د هغې نکاح سره هېڅ تعلق نشته. دا زمونږ عوامو مشهورې کړې شوې خبرې دي خصوصا د ښځو مشهورې کړې شوې خبرې دي. زوره نه ده چې تاسو روجې چې دی نو ځان باندې قرض مه پرېږدئ جی. تاسو منځونه مه قضا کوئ نو نور نکاح سره د دې څه تعلق نشته. نکاح باندې هېڅ اثر نه پروزي. نکاح کیږي او تاسو روجې که نه وي نیولې چې دی نو نکاح کیږي او نکاح صحیح ده. ٹھیک شو جی. پہلا سوال لونگین ماما ډېر زیات خوشحال او آباد اوسئ. سپیشل سلام تاسو کو. وعلیکم السلام جی. زه نور سوالات تاسو شته جی خو ضروري چې کوم دی د دوران کې تاسو لایو کال چې کوم دی ګڼم جی. نمبر یو بیا ځان سره یاد ساتئ 091 23 25 166 باندې فاست کالر څوک دی کوم ځای نه؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سہیل خبرې کوم باړې نه. سہیل خبرې کې باړې نه. سہیل ته ډېر زیات هرکلی وایو. تپوس پکې قربان دعا سولنا مې د اول خدای چې صلات تسبیح اول چې کوم 15 ویل شي کنه سبحان الله والحمدلله لا اله الا غیرک نفس بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اوکې جی ټیک شو. بل مسله وایي جی. بل دا چې کم د وخت ضرورت کې نطفه کنه مولانا صاحب لا پته کوي دا په وخت ضرورت کې لوس شي یا دل ګنده شي دا خو ٹھیک شو. جواب واره سویل خان. یہ خوشحال اور آباد ہوشی. سویل اہم اور ضروری تپوس تھی. مولانا صاحب چې کوم دی تاسو له جواب ترکې سوال نه بعد بل مرګره ما سره بلان څوک دی کوم ځای نه؟ السلام علیکم جی. جی आवाज ناراضه کوشش پکې لګ تیز براته وای خو راکې څوک دی کوم ځای نه؟ کم مو تاسو یادوي نو مسله راته لګوي جی. خاص صلات التسبیح. ٹھیک شو جی. صلات تسبیح جی مولانا صاحب تاسو ته وایي جی کم طریقار وی کم ټیبل او کم باندې مطلب ډیر ثواب ملاويږي جی. مولانا صاحب ته وایي بل مرګره پلان. السلام علیکم جی. السلام علیکم عباس بھائی. جی وعلیکم السلام. عباس بھائی چراغ جوړ دین خبرې کوم کشور خان. کشور خان جی. او جی لکه مزدور ما او شپږ میاشتې نو شو کنه جی. کشور خان چرات نه جی تاسو معذور یې جی. دعا درته مولانا صاحب کوي خجی. او جی لور می ما خدمت په لور په کور ولا می خدمت نه کوي. ها پورې وای. ټیک شو جی. ها ټیک شو. بس سپیشل د توي مولانا صاحب خان دا خدای عبادت تبلیغ او آخرت کې دا څنګه ټیک شو جی. دا بوډه چې کوم نه خدمت نه کوي اور خامخا چې کوم نه تاسو نو سوال غواړي مولانا صاحب جواب درکې بل ورګره پلان څوک ته کوم ځای. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آمنا دې منصورین خبرې کوم. آمنا خورې کې منصورین آمنا خورې کې تاسو کې جی. چې اوس یې ما یو خور ته کنه اها دا خاون ډیر زیات بدعمله دی کنه. صحیح دی. نو هغه هر وخت بد دعا کوي کنه. اها یو خدای کنه چې کوم د ګناګاری کنه د کوم ګناه ده کوم ناروا ده چې خاون سره. ټیک شو جی. بل تاسو کې جی. او بل دا چې خلکو چې د څه د نه د کوم وال سره نکاح نه کوي کنه. ها څنګه؟ څه د نه د کوم وال سره
پوه نه شو سیدان ها ټیک شو جی ټیک شو جی خوراکي لک پتیز وای او پهلا مسله دا مولانا صاحب چې خاون ډیر بدعمل دی نو دا کور والا بیبي چې کوم نه ته بددعا کوي خیره کوي نو دا بیبي وای چې راځه خو ګناګاری کوم نه پدې باندې جی نو مولانا صاحب چې کوم نه جواب درکې کوشش وکړئ کله چې تاسو په لایف کال راځي لک لوډ اواز سره تاسو کوئی جی نو تاسو ته جواب بهتر ملاويږي ټیک شو جی نمبر یو اور بیا ځان سره یاد ساتي 091 میں 2325 باندې جی بل مرګره پلان السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی سمیع الله جی خبرې کوم دي د میچنای حاجی سمیع الله صاحب دا ول یاره دا ډیر وخت پس را لګنا حاجی صاحب دا څه وجه ده جی یاره جی بس بالکل واقعي چې ډیر ملپس عالم او دا تاسو پروګرام د شورا زونه تقریبا د مازیګر کې ورکړه ها بالکل جی یک مصروفیات یې هغه د وجه نه اوکې جی حاجی صاحب زمونږ دعا در سره خوشاله او آباد اوسئ تاسو خپل مسله وایي جی یاره جی ما د استاد جی نه دا سوال دی کنه جی جی او کنه نو مطلب دا چې دا برکات نه تل پکاري چې څلور کولای شي کنه کم موزه د اشراق چې څلور رکعات کوي نو دوه بهتر دي څلور رکعات بهتر دي کم طریقه ټیک تاسو دعا د سلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله او آباد اوسئ بل مرګ ما سره بلان سوق د کوم زین السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خوراکي سوق د کوم زین عائشہ خبرې کوم درمړونه اور مړونه عائشہ خوراکي تاسو کې جی مې دا تاسو څه کنه چې لکه یو راشي نه کنه هغه جناو یا نو څه کنه هغه ته په هغه باندې کوي بیا یا ډیر دغه سره کې هغه باوجود هغه د هغه نه وړي کنه صحیح نو آیا د هغه وجه جایز دی کنه اوکې جی جواب واره جی دا غلا سکول په کار دی جی کم جواب کم مسله جی تاسو ویلا مولانا صاحب جواب درکې جی بل مرګره ما سره بلان سوق د کوم زین السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوق د کوم زین تاسو خبر کوم د خپل کور نه زمون خوراکي د خپل کور نه تاسو پس کوي خوراکي بای زما تاسو داري په اجاره باندې زما ورکول څنګه دي اجاره باندې زما ورکول څنګه دي بل تاسو کوي جی دی بل بای ما د دې تاسو غواړم چې راځي چې مخکې د خپل تاسو څخه ناراضي د کوم ځای تاسو خوراکي بونیر ته خو ډیر کلیر شوی بونیر والا چې زموږ څومره موریدونکو دي نو هغه ډیر زیات خوشحال دي چې سوا ډیر کلیر شوی دی جی نواز دغه ته صحیح راځي اوکې جی زبارل بیا هم کوشش کوو ټیک ته جی سلام علیکم خوشاله اوسئ وعلیکم السلام جی بونیر مانسیرا مطلب دا یو هفته لسه چې مطلب دې کې سفال هغه مونږ ټیک کړی دی جی اوس اوریدونکو ریډیو سیټ پتا سو ګورې جی بل مرګره سو د کوم زین السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام جی سو د کوم زین ګلداشیر خبر کوم د وچی ولې ګلداشیر وچی ولې نه ګلداشیر تاسو کې جی چې دا ومنګه لا او تاسو وته وی کنه او تاسو هم کړی وای کې ډیر وخت اوري بیا تاګه مو دا بیا کیږي ټیک شو جواب واره جی ها او بیا ما مسله دا لګي بلا جی جی یو سړی بالکل لکه داغه نه کنه قتل کړی بی ګناه داغه هغه ته خیره کول یا لکه هغه څنګه دی ښا اوکې جی جواب واره ها السلام علیکم خوشاله اور آباد سے بات چی بل مرګره سوق د کوم زین وعلیکم السلام اباس بھائی خیر جوړیت طبیعت څه خبره خوشاله اور آباد چی جی سوق د کوم زین کی تصویر کی خبره کوم د شاکر اباس بھائی زمای او تاسو ولونه دي کنه وای شاباش یو سن می تر چې دا جمعه لکه اوس څلور کا د سنت کنه دا بلکې دې سنت په جمعه دا کدا د شهر د ماسکین مجاده ٹھیک شو جی بالکل جی بل وای او پر می تر چې دا لکه اوس صلات به تر دي کنه ما کوتل مانځنه پاس صحیح دی دې لکه ولادت والین وای امین نفس دا بیا صورت وای صورت په بیا دوی سنت وای کدا پر شامل وای دوی سنت په شروع کړي یعنی ولادت والین نفس په صورت وای او کدوې قنوت په شروع کې دا تاسو جی واو دا تاسو ها جی صورت په پسې به دوی قنوت وای جی ٹھیک شو تاسو عمر څومره دی جی زما عمر تقریبا 33 وای ته څنګه کې او تاسو څنګه کول جی څنګه تاسو ویتر څنګه کول جی ویتر به مو د نمبر کول لکه چې ولادت والین بیا به وګونه لګوتي بس دوی قنوت په شروع ها زه ټیک شو دا بیا مخره اوس تم ډیر زر دی جلتی وکړه چې تاسو کو ځان په یو کوشش کې مناسب جواب درکې ها ټیک سر
اوکے جی ډېره زیاته مننه خوشحال رباد اوسئ جی 23 سال عمر ده جی که 33 سال یاد کو جی بہرحال ٹھیک شو جی مولانا صاحب تاسو موږ د زده کړه په ناستو جی مولانا صاحب جواب درکې بل مرګره پلان څوک ته کوم څه السلام علیکم جی السلام علیکم عباس بھائی تا مولانا صاحب دې سلامونه جی وعلیکم السلام څوک ته کوم څه نه سلیم خبر کوم د 50000 مالینه اوکے جی سلیم صاحب تار غلو وای تاسو کې جی تاسو دا نه چې دا مال دې وسانه وي د مانګو اذا شکل نشه مولوی صاحب نه تاسو کومه یو خو سره مانګه پتا هو ما کو پچې نو ورته دې خبره وکړه اوکے جی ټیک شو مولانا صاحب جواب درکې ها ما ته وایي بیماری مله پالج بارم د لاس په می لګل کار سم کوي چې دواره د ډیرو کا ټیک شو جواب دعا درته کې ها اوکے جی نور سوالات نه شامل او دغه ملګرو ته جواب ملاو شي جی اهم او ضروري تاسو ضروري خويندو مولانا صاحب دې جواب ملاو شي بعد کې راځو نور مکور کوي جی مولانا صاحب دا لومبه سوال سهیل صاحب د باړې نه جی جی د سهیل صاحب سوال دا دی چې صلات تسبیح کې دا پړومبي ځل 15 ځله تسبیحات چې شروع کیږي نو دا د کم ځای نه شروع کیږي سهیل صاحب تعالی جواب درکوم خو دې پسې یو خور ټلیفونو کا هغه وی د صلات تسبیح طریقه راته وخای د دوانو ته چې زه طریقه وخیم نو په خپل بس تاسو داس دشي صلات تسبیح سلور رکعات نفل دي ډیر فضیلتونه دي اب تاسو ته پته سلور رکعات صلات تسبیح یا د نفل نیت په اوتړی سنا چې وای سبحانك اللهم ولا اله غیرک پورې د قرات شروع کې زل الزلب وای دغه تسبیحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله پنځل زلړم به شروع د سنا نه رست د قرات نه مخکي د سهیل صاحب سوال چې دینو هغه پوره شو تقریبا د بوریدلی پوي شوی وي جی جی بیا چې کله قرات وای د رکوع تلانه تل د رکوع د اتلو نه مخکي چې کله قرات وای نو لزل به وای بیا به پر رکوع کې تسبیحات چې وای سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم نو بیا به تاسو لزل وای سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد چې دا وای بیا به لزل دلته وای بیا سجده کې د تسبیحاتو نرستو وای لزل کې وای بیا دویمه سجده کې وای دا به 15 او یا ځله پوره شي بیا به بل رکعت ته پاسه چې دویم رکعت ته پاسه نو بس قرات څونکه سبحانه خوشتنه نو د قرات نه مخکې بیا 15 پاسه دو ساره 15 ځله به وای او بیا به په دقه ترتیب وای چې دا کم ترتیب ما مخکې ذکر امید لرم دا خور بم پوي شي سهیل بم پوي شي او صلات تسبیح طریقه به تاسو یاد کړئ کشور خان صاحب د چراټ نه کشور خان صاحب فریاد وکړ چې زه معذور یم کوي دا څومره ګناهګاري د ښځې فرایضو کې دا داخل دي چې به د خاوند خدمت کوي که دغسې ښځه بیماره شي خاوند به خدمت کوي دې دنیا کې الله چې مونږه پیدا کړي یو دا جوړې یې ګرځولي یو الله اولاد را کړی دی اولاد له الله پاک مور او پلار ورکړي دي ګاونډیان دي رشتہ دار دي عزتمند د دې ټولو حقوق دي چې مونږه د هغوی حقوق ادا کړو د ښځې خپل حق دی د خاوند خپل حق دی د بچو خپل حق دی د مور پلار خپل حق دی د ګاونډي خپل حق دی د رشتہ دارو خپل حق دی د یو عام مسلمان خپل حق دی د حق بیا خصوصا معذور بیمار هغه ډیر د توجه لایق دی هغه د رحم قابل دی پکار چې د سر رحم معامله وکړي ښځو له پکار دي
کور کې خاوند بیمار دی، زوی بیمار دی، ورور بیمار دی، پلار بیمار دی، مور بیمار ده، خواخي بیمار ده، اسخه بیمار دی، پوره تیمارداری ده. وی ډیر خیال او ګوره دا یاد ساتي. ګوره دا مو آئے چې دا خو معذور دی، ته زما څه حاجت دی او دی ماله څه کوي. ښځه به دا وي چې دی ماله څه کوي چې لا خدمتونه هم کوم. دا یاد ساتي چې دا تاسو ته کوم رزق ملاویږي دا د دې معذورو د برکت نه ملاویږي، دا د دې بیمارانو د برکت نه ملاویږي چې دا بیمار په کټ کې پروت دی، دا د د برکت دا رزق د ته ملاویږي. دا کمزوري ماشومان بوډاګان دا الله د دوی د مخه تاسو له دا رزق درکوي. څوک ته دا نه وایي چې زه په مټو مضبوط یم، زما کار روزګار دی، نوکري مې دا فلان فلان فلان. نه نه نه، یاد ساتئ دا رزق چې ته ملاویږي دا الله د کمزورو د برکت نه درکوي. د کمزورو ډیر خیال وساتئ، د معذورو ډیر خیال وساتئ. او ته وایې څومره ګناهګاره ده، د څومره تپوس یې مه کوه چې دا څومره ګناهګاره ده. زه یوازې دا نه وایم چې یاره ښځه ګناهګاره ده. که ښځه بیماره حاجتمند یو خاوند دی خیال نه ساتي، خاوند هم جهنمی دی او دقسې ښځه هم جهنمی ده. څوک ته دا ونه وایي چې یاره خاوند زمانه ناراضه دی او زه به جنت ته لاړ شم. نه، مور پلار ناراضه دي، ښځه ناراضه ده یو سړي نه، هغوی دې یقین وساتي چې ګورې زمونږ ځای جهنم دی. بس نور به پکې څه نه وایم. ده الله دې مونږ ټولو د یو بل د حقوقو ادا کولو توفیق مونږ له راکړي. آمنه د مانسیرې نه د خور خاوند دی بدعمله دی، خور مې ورته خیرې کوي. خیرې مه کوه، چې خیرې کوې نو بد دعا ولې نه کوې چې الله یې نیک عمله کړي. ته چې خیرې کوې نو څه مطلب چې نور هم بدعمله شي؟ نه، دعاګانې کوه، کیدای شي یو وخت د قبولیت وي او خدای پاک هغه دعا دې قبوله کړي او الله یې نیک عمله کړي. خیرې مه کوئ، بالکل بچو ته هم خیرې مه کوئ، خاوند ته مه کوئ، ښځې هېچا ته خیرې مه کوئ. خیرې ښه شی نه دی. دعاګانې کوئ چې الله پاک هدایت ورته وکړي، الله پاک یې په سمه لار کړي، الله پاک یې آخرت ښه کړي. دعاګانې ډېرې ښه دي. په خیرو باندې ګناهګارېږي، خیرې ښه شی نه دی. آمینې خور دویم سوال دا دی چې یو سیده جینۍ ده، آیا د هغوی غیر سید سره نکاح کیږي؟ او کیږي، بالکل کیږي، نکاح کیږي. مسلمان دی، مسلمان سره نکاح کیږي، هغه کار سو. حاجی سمیع الله صاحب د میچنې نه، حاجی صاحب که د نفل د اشراق وي او که نور نفل دي، د چاشت دي، د اوابین دي، یا نور نفلونه څوک کوي، دوم کیږي او څلورم کیږي. خو دو چې دي نو دا بهتر دي. زیات تکلیف چې دی نو وګوره په دوو کې دی، نو دوو کې اجر او ثواب زیات دی چې دوه کوئ. او نفلونو کې ښه خبره دا ده چې مونږ اوږدو څومره تلاوت پکې رانه 2 رکعاته دي وکړو، خو چې اوږدي وکړو. خلک زیات نفلونه کوي، زیات مه کوئ، اوږده رکعتونه وکړئ، تلاوت پکې ډېر وکړئ، 2 رکعاته وکړئ، 4 رکعاته وکړئ، خو اوږدو وکړئ، تلاوت چې پکې ډېر وشي، دا زیاته بهتره ده. عایشه خور و د اورمړو نه، زناکار سړی دی، زناکاره ښځه ده، نه منې کېږي د بدعملۍ نه. آیا قتل یې جایز دی؟ قتل یې جایز نه دی زمونږ دپاره. شریعت قانون وي په زنا باندې ونیوی شو، د شریعت د طرف نه حد دی، هغه به پې جاري کېږي. شادي شده دي رجم کېږي به، غیر شادي شده دي هغه به اتیا دورې ورته لګي. زمونږ دپاره قتل جایز نه دی. حکومت حاکم وقت هغې له به سزا ورکوي، څومره سزا چې شریعت مقرر کړې ده، په کار خدا ده چې هغه ورکړي. حدود دي د هغې دپاره. زناکار سړي او زناکارې ښځې دپاره الله قرآن کې سزا بیان کړې ده، په کار چې هغه ورته میلو شي.
خو عامو خلکو له د هغې قتل چې دی نو هغه جایز نه دی. په کار ده چې حکومت ته حواله کړي، جیل ته حواله کړي، بیا چې هغوی پې څه کوي یا دې کوي چې مسلمانان ته خلاص کړي، دغسې ګناهګارانو ملک ته خالي کړي، فتنه او فساد ختم کړي. هغوی چې څه سزا ورکوي بیا دې ورکوي، که د ملک قانون کې دغه نه وي هغوی چې پې څه کوي دی، خو د الله بندگان به ترې خلاص شي. یو بله خور وه د هغې سوال دا و چې په اجاره باندې ځمکه څنګه ده؟ عزتمندو اجاره باندې ځمکه ورکول دا جایز دي. یو کال په 4,000 او 15,000 او 10,000 چې په 100 جوړه راله جایز دي. ګلداد شیر صاحب د اوچې والې نه یو سړي استنجا وکړه او ډېر ساعت پسې بیا چاره دام وکړه. بالکل کیږي او دس کیږي ورسره، که ډېر ساعت پسې مو که بیا استنجا ته حاجت نشته او داسې کیږي، چاره دامې کیږي. د ګلداد شیر صاحب دویم سوال دا دی چې یو قاتل دی بی ګناه ته قتل شوی دی، آیا ده ته بددعا ښه ده؟ ما مخکې دا خبره وکړه بددعا هېڅ چاته نه ده، خیرې ورته نه دي ښه، بس قتل ته شوی دی او د قتل خطا یو خدا ده چې چا قتل د چا کړی دی مقتول خاندان هغه دې ورته معافي وکړي، که معافي کوي دې په کار ده چې دې د هغې نه معافي وغواړي، هغوی یې معاف کړي او بیا خپله د قتل خطا کفاره ده، په کار چې هغه کفاره ورکړي. حنیف افریدي د شاکس نه د جمعې په مانځه کې به د جمعې مونځ یادی نیت کې او که نه د ماسپښین به یادی. که چا ماسپښین یاد که نوم کېږي، خو چونکې د جمعې مونځ دی 4 رکعته سنت د جمعې مونځ کوم، 2 رکعته فرض د جمعې مونځ کوم، او که چا ووایي چې د ماسپښین مونځ کوم نو هم ټیک دی، ماسپښین ټیم دی نو هم صحیح دی، نیت صحیح کېږي او د جمعې مونځ کېږي په دې باندې. په وترو کې حنیف افریدی وایي چې په وترو کې دعای قنوت په اخیری رکعت کې وي، نو دا به کم ټیم کې وایو چې کله قرات ختم شي، دا یاد ساتئ اخیری رکعت کې قرات ختم شو نو قرات پسې به رکوع لنځي الله اکبر به ووایي، غوږونو له به ګوتې یوسي، نیت به وتړي او بیا به چې دی نو دعای قنوت شروع کړي اللهم ان. قرات نه وروستو سلیم صاحب د پندونه د مانځه فدیه شته، لکه څنګه د روجې فدیه دی، یو سړی بوډا دی او شیخ فانی دی هغه روجو فدیه ورکوي، نو آیا یو سړی د شیخ فانی دی نو هغه به هم که مونځ نشي کولی نو هغه فدیه به ورکوي؟ نه، دا یاد ساتئ د مانځه فدیه د مرګ نه وروستو ده، ځکه مانځه کې الله ډېر سهولت مونږ ته راوستی دی، ډېر د نرمۍ معامله را سره کړې ده. په ولاړه نشي کولی په ناسته وکړه، په ناسته نشي کولی په اشاره وکړه. اوس که یو کس ډېر بیمار دی نو په اشاره مونږ نشي کولی شي، او یو کس د اشارې د مانځه نه مووت په اشاره هم نشي کولی، دا یاد ساتئ د سترګو په اشاره نه کېږي، دغسې اشاره باندې هم مونځ نشو کولی او په دې حالت کې مړ شو نو څومره مونځونه ته چې پاتې دي نو بیا به وروستو د مرګ نه وروستو به بیا فدیه ورکوي، کېدای شي دی جوړ شي الله وله توفیق ورکړي نو بیا به په اشاره قضا راوړي، هر څنګه چې قضا راوړي خو راوړي. جی عباس بھائی جزاک الله جی بالکل ګرانو اوریدونکو دا اوس تاسو سوالات دي او لږ لازم وړاندې چې کوم سوالات تاسو په لایو کال باندې دي نو مولانا صاحب چې کوم دی هغې جواب تاسو درکړو. زه امید ساتم تاسو به صحیح طریقې سره چې کوم دی خپل ژوند او خپل عمل کې راولو. جی بلال لږ کوشش کوه جی، بلال ملازو والا موبایل باندې کوشش کوي جی، ځکه چې تاسو ته ویډیو هم روانه ده، لایف تاسو ګورئ هم یې، چې کله تاسو
چې تاسو کول په دې باندې مکوئ جی او ضرور سپیشل تاسو میسج موږ ته رسیدل ضرور شاملوم دي ټیک شو جی کوم څوک چې په موبایل باندې ټرای کوي نو کوشش کوي موبایل باندې مکوئ جی ولو کې حافظ الله افاف ګل جار الله فها غلام پېښور نه سپیشل سلام کې جی وړو ګلونه دي وعلیکم السلام جی دین علاوه مفتی اسحاق صاحب سید محمد جان احمد جان بشارت شالم پل والا جی سپیشل نیک احترامات اور سلامونه جی ګلجان امیر صاحب د برج ډیرې نه دي اور فیس بک تلار چې چا سره ملاقات روان دی سپیشل تاسو ما سره پورا حق دی جی سپیشل به یادو جی اور پولیس پنچ کوم دی پېښور فقیرآباد تلزاک روډ نه جی اور جی ټیلر حاجی رحمداس صاحب حاجی منی ګل صاحب وړو کې فوړو کې زهیب عبد الله جان ډیر زیاته مننه حاجی سردار ګل صاحب حاجی مختار ګل صاحب حاجی ممتاز صاحب جی سپیشل نیک احترامات ډیر زیاته مینا خوشحال اور آباد سے مولانا صاحب سلام قبل او دعاګانې به تکي ممتاز و مشفقت رسنزونه بلال ملازونه لونګین ما ماستاو سلامونه ډیر زیات وعلیکم السلام ان زوراب تاسو ډیر زیات خوشحال اور آباد سے سلامونه رولېګل دعاګانو درخواست مولانا صاحب سلامونه دوی ملګرو قبول کې دعاګانو وعلیکم السلام الله دې ټول شری حاجات پوره کی کورونو کې دې الله خیر او مولانا صاحب لایو کال طرف ته زم نمبر ځان سره یاد ساتي 091 2325 باندې جی نور تاسو لایف کال شاملوم او یو ملګری مولانا صاحب په خوبونو کې اکثر چکم دی زیارتونو ته زم او دغه شان دی په غرونو باندې ګرځم دي آیا دې ستابیر کې دي مولانا صاحب زیارتونو ته تلل او یا غرونو ته چې دا شان دواړه ګوري دي نو زیارت ته تلل خو خبره ده جی جی غرض دا دی چې د دې نیکانو صالحانو کوم جون تیر کړی دی تقوا پرهیزګارۍ سره خوب کې اشاره دی چې یاره دغسې پاک جون تم تیر کا صحیح دی او غرونو ته تلل چې دی نو دا تعبیر دی چې یاره خلوت اختیار کا یعنی عبادت وکړه خالی زړه سره او الله طرف ته متوجه شه دا نیکان صالحان خلق چې به الله طرف ته زیات متوجه کېدل نو غرونو طرف ته به لاړل هلته به د الله عبادت په اسمسو کې کو نو غرض دا دی چې یاره توجه کا الله طرف ته متوجه شه دی خوب کې اشاره ده اوکے جی ډیر زیاته مننه دی فیسبوک ته لا چې کوم ملګری دوی طرف ته هم راځو جی او یو څو کالز تاسو شاملوم فلایو کال باندې ما سره څوک د کوم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خورکه څوک د کوم ځای نه زه شانګلې نه خبرې کوم تاسو خو دلته زم یو سوال لې جی جی خورکه شاباش وای راته سوال د دې یتیمه جنۍ ده نو د هغې پلار مړ دی اوس ورته د یتیمانانو په سکول کې ورور داخل دی صحیح نو هغه ورته دوی واده دی نو وایي چې نکاحنامه یې راوړه موږ ورله سامان کړو نو بل ملا ورته وایي چې دا سامان په ده باندې حرام دی د دې د مور په ورځ د اخر به د دې مور ذمهواري دا وله مه کوئ دا جایز دي که ناجایزه او دا سامان ولا سکول والا ورکوي سکول والا ورکوي وایي چې دا یتیمه ده اوس یې نه کېږي پلار یې نشتی واده یې دی ټیک شو زه د جواب در کوم ټیک شو خورکې جواب ووارئ ښه نو مور یې وایي چې لکه زه بیا په ورځ د اخر ذمهواره یم نو لکه دا سامان دی نه کوي نو موږ تپوس د مولانا اوکې ټیک شو خورکې یو څو نور ملګري شامل بیا به تاسو جواب بلا وشي ښه اوکې جی خورکې سره خبرو شي شانګلې نه جی اور دین آباد کې بل مرګره سوق د کوم زینا السلام علیکم جی وعلیکم السلام آباد بھائی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ګران سوق کوم زینا فهیم خبرې کوم د خزان توري خزاني نه جی جی فهیم رو تاسو کې جی رجی ما اول دا معلومات کولو چې د جمعې په ورځ د خطبه کې خلک د یو بل سوقو د پاسه اختیاري کنه جی صحیح جی بالکل نو یو مولانا صاحب ډیره بار کې مل خلکو ته ویل چې دا ګناه ده کنه جی د کوم ټیک شو جی بل راته وایم او بل دا چې ټول راته باندې بس کله نه کله چې قسم مشکلات کار روزگار زندگی لند تیرا پارس وظائف مولانا صاحب کی دیشی تاسو بور کوي جی بل مرګره ما سره بلان سو کوم زین السلام علیکم جی وعلیکم السلام اباس بھائی څنګه چلے خیر د ګران سو کوم زینا جنت ګل خبرې کوم ورته ګرو نه جنت ګل ډیر زیات خوشاله اوسې ورسه ګروډ نه تاسو کې جی ها زما تاسو زاره جی دا ما یو خبر اوریدل وای دا چې کوم ماشومان وشي وی کنه ځل وشي ها او د دې حقیقت نه کړی وای دا علي مو د مور تر شفاعت منه کوي ها ټیک شو جواب ورې خام او یو سوال مې بل دی وای جی دا منځ کې چې کوم دی زبر رکعت تلې پاتې کنه الو
جی او دې پر 15 رکعات کې مزه شپږم رکعات ته کې لګرا موږ شو کو نه شو چې سیده کاو کی یاد خوشحال اور آباد سے جی دین آباد کے بل مر گرے پلان سکتے کوم سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی گرا جی جی سوری بیان نا سنم دے جی دا حرام دی دا حلال دی بیا راته وایا نه د سړي دی پایان خبرې کوم جی جی ملمو د شاولو کار کوو دی ګونو می ګونو ها ها نو ما چې دا حرام دی کړه حلال دی چې موږ کور سره وړو صحیح ده ها اوکے جی خوش سے جی مولانا صاحب جواب در کے تاسو جی بل مر گرے پلان سوک دے کوم زن السلام علیکم جی وعلیکم السلام عباس بھائی جی جی گرانا سو کوم سے نام ہم پروز صدر کوم بنیر نتا تا ملہی سے تا جماعت طرف دوا سلام او وعلیکم السلام ملہی سے توا چمنتا قرض دے او میں وظیفہ راته اوکے جی د قرض د پاره مولانا صاحب وظیفہ درکې ښا بات جی بل مر گرے پلان سوک دے کوم زن السلام علیکم جی السلام علیکم اوکے جی دی کال براب بل مرگرہ بشامل کچھ سکم سے السلام علیکم جی اوکے جی کوشش پکے ہوئے جی 091 میں 2325 166 00942385 السلام علیکم جی خا خیر دا جی بیان مکمل آو شخوره کی تا پوسو کی نی ها ها ټیک شو جی ټیک شو مولانا صاحب د توای ها دا غرور نوم بیا دی خورکې استاسو جی اور دوی د وظیفه ورکوي چې وظیفه وي نه غته ټولو لپاره دی چا باندې سکرز وینو قرض د لپاره وظیفه چې کوم نه تاسو بیا کوي جی بل مرګره سو کوم زنه السلام علیکم وعلیکم السلام جی خورکې سو کوم زنه تاسو خورکې خپل کور نه زمون خورکې خپل کور نه خورکې تاسو کې جی دغه تاسو دا غږ برابر کوم او تر کوم افیر تاسو خبرې کوي جی اړ کوشش وکړئ شاعت شاباس خبرې وکړئ جی نبی رحمان ملوگے شالتا نبی رحمان ملوگے شالتا نبی صورت آخرین پمانا اولی صورت آخرین اولی آسمان پدامین نشتا داسی حسین آسمان پدامین نشتا داسی حسین آسمان پدامین نشتا داسی اوکے جی بالکل ٹائم ډیر زیات شارټ ته جی بارل پروګرام نه پس چې کوم د 7 منټه یو جی نو بیا دا خورکې ته عام یا نور جی مولانا صاحب مطلب تاسو ځان جواب درکې جی بل مرګره پلان سو کې کوم ځان السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خورکې لږ تیز راته وای आवाज بالکل کم نه جی ٹھیک شو جی خام اوکے جی آواز ډیر زیات کم ہو جی بہرحال مولانا صاحب تاسو جواب درکې جی اور دن بعد کے بل مرګره پلان سو کوم سے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی اور سو کوم سے نام نمروز خوي کوم بونه جی نمروز تپوسو کا گرانا جی تپوس کو مولانا صاحب نماز درخواست وکړه جی جی ما چې سړی نه دا مونږ نه خلاص نه دا موږ څنګه راځي نت په ماسپخین طریقې سره موږ اوکے جی کم من سرا اور ست طریقہ وی ټول ډیټیل سره مولانا صاحب خبره کوي تاسو اورئ ها اوکے جی بونیر والا روي شوی دی اور بونیر والا حقیقت دی جی ای موږ سره ډیر زیات وفاداری وکړه تقریبا لشل ورځې چې کوم نه کوم په ریډیو आवाज باندې شروع جی اوس دا سلو شپږ ورځې شوی بالکل هغه سپال ټو ټیکنیکل هغه مطلب ختم شوی دی اور بونیر ورونه چې کوم دی خويندې ډیر زیات خوشاله دي جی ډیره خبره ده جی ډیر زیات کول تاسو د بونیر ناراضي جی اور
خاصی چې تاسو له جواب درکړي. ښه څوک ته کوم ځای نه؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم. اوکې جی دوی سره خبرو نه شوې. 091238516 باندې جی بیک ټو بیک کورس تاسو روان دی جی. بل ملګری بلان. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. عباس بھائی جی ګرانه څوک کوم ځای نه؟ صدیق جی خبر کوم اور بڑا نه جی صاحب تاسو کې جی. ما د درې سره پہلا سوال خدا دا چې یو سړي د فری صدقه او باندې کنه 5000 10000 سره توفیق دي د دې باندې ورجې په خور 50 خوراک ګوله یا په جمعه مدرسې یا په مستحیل کینو لور ګول پکار دي. ټیک شو جی. بل راته وایم. زم سوال دا دی چې د بجلی کونډې لګول خو کېدې چې دا جرم ده. اوس بل یو مسله دا چې پیدا شوه یو خو د ګیس شارټیج ده ډېر زیاته. ها صحیح. او بل د خلکو دا ماشینان پیدا کړي نو کو چا کړه ماشیني کو هر گزاره کیږي چې سره کو چا کړه نه غم داسې نه دا ماشین لګول داسې نه دی. ټیک شو جی ټیک شو جی. بل وای جی. دریم او اخیری سوال دا چې اذان اهمیت ته بیان کړي چې اذان څه اهمیت ده. اذان څومره فضیلت ته څومره ثواب ته جی. ټیک شو جواب وره. ها اخیری دعاګانو درخواست. اوکې جی ډېر ډېر زیاته مننه. زورا والا جمیل حاجی صاحب جی قربان خوشحال آباد جی سلامونه مونږ ته مولانا صاحب سلامونه قبول کړي مولانا صاحب. وعلیکم السلام. الله دې شری حاجات پوره کړي. الله دې کار روزګار کې ډېر زیاته مننه جی مولانا صاحب. دعا کولو کم ملګرو چې خبرو شو جی دې ته جواب ورکړي. یو خور و د شانګلې نه جی دا غي سوال دا دی چې یتیم جنې د کور کې جی دا غي رور په سکول کې دی. سکول والا وی چې یاره د یتیم جنې چې واده دی نو د جهیز سامان ولا مونږه اخلو. د کلی مولا وته وی چې نه جی دا خنه دی. عزتمندو د کلی عالم خپويږي څه حکمت ته پکې هغه به هغه پويږي. خو زه د تداویم چې سکول کې جهیز نه تقسیمیږي. یعنی دا غریبانان دي غریبو سره امداد د واده لکشانت سامان ته جنې د پاره نو الته صداسي انجیوز نشته چې یاره اغوی به ورکوي یا اغوی څه غلطه فایده اخلي. خو د سکول استادان غریبانان اغوی به د خپل تنخواه نه 100 روپۍ راجمع کوي او دی غریب له چې یاره دا غریبه ده یتیمه ده امداد وسره وکړو. هېڅ قباحت پکې نشته. ګناهګاره نه دغه مور ته زه وایم چې که جهیز سکول والا څومره سامان را لیږي یا بل څوک دله اخلي احسان په طور باندې تا سره امداد کوي ته پې نه ګناهګارېږي او هېڅ قباحت پکې نشته. سامان دی وکړي وله الله به پې هغوی له اجرونه ورکړي چې د یتیمانو سره څوک امداد کوي ښېګړه ورسره کوي هغوی له به پې الله اجر ورکوي. هېڅ قباحت پکې نشته. او مولوي صاحب کېدای شي څه حکمت په بنا باندې هغه به څه سوچ پکړي څه چل دی ولې نو لږ معلومات ته وکړي خیر دی او مشران دې ته تپوس وکړي چې یاره څه وجه ده څه قباحت دی پکې. څه قباحت خو پکې ما ته ظاهري نه ښکاري نو انشاءالله هېڅ پم پکې نه وي. هغه مولوي صاحب ته م زه وایم چې د خپله فیصله باندې نظر ثاني وکړي او که داسې څه غټ عیب پکې نه وي نو که هغوی ورسره امداد وکړي نو دا بهتره ده. د دې غریبې کور به ودان شي او څه تعاون به ورسره وشي. فهیم صاحب د خزانې نه د جمعې په ورځ مخکې صف ته ځان رسولو دپاره خلک د یو بل په سرون عزتمو دې نه مونږ الله منې کړي یو پیغمبر منې کړي یو. اول کې راشه مخکې صف کې ځان لځې ونیسه یا په اسانه چې کوم ځای کې ځای ملاویږي هلته کښېنه. خصوصا بیا د خطبې په دوران کې چې کوم ځای کې ځای ملاو شو هلته خاموشۍ سره کښېنه او خطبه ووایه. دا حکم دی. د خلکو په سرونو خپې اړول د دې هیڅ ثواب نشته الټه ګناه ده. که ته وایې چې ما مخکې صف ته ځان ورسو ثوابونه ګټم الټه د عذاب دا د شیطان تلبیس دی. مونږ شیطان دوکه کوي چې یاره دا خو جوړې تا ډېر غټ د نیکۍ کار وکړه حالانکې هغه الټه ګناه شي. د دې نه مونږ پیغمبر منې کړي چې تاسو د خلکو په سر خطبې په دوران کې نه بغیر د خطبې په
نو خلکو ته تکلیف ورکول او مخکې اورېدل په دې کې هیڅ ثواب نشته. او دوی وې څه مشکلات هم دي، فهیم صاحب وې مشکلاتو دپاره راته څه وظیفه وښایه. دوی ته زه وظیفه ویم د حضرت موسی علیه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. دا دعا د موسی علیه السلام وای ډیره وای، ان شاء الله الله به ټول مشکلات حل کی. مونږ هم ته دعا کوو د چا څه مشکلات دي الله یې د ټولو مشکلات حل وګرځي. جنت ګل صاحب د ورسک روډ نه د جنت ګل صاحب سوال دا دی چې کم ماشوم عقیقه اونکړي شي، غټ شو بیا وفات شو، وی د مور پلار د پاره به دې شفاعت نه کوي. یو سنت عمل دی، ثواب کار دی، که چا وکړه الله به اجر ورکړي، که چا ونه کړه چا نشو کولی هېڅ ګناه پکې نشته. دا معنی د شفاعت نه دی چې یاره دا ماشوم به شفاعت نه کوي، نه دا غلطه خبره. هغه ماشوم هغه که وفات شو د دی مور پلار شفاعت به کوي، د هغه بچی دی چې مسلمان دی مسلمان به د هغه شفاعت کوي، ماشومان به شفاعت کوي. د کافرو ماشومان هغوی پخپله خو جنتیان دي، خو چې کوم وفات شوي په وړوکوالي په حالت کې هغه کافر مور او پلار ته فایده نه ورکوي، خو چې کوم مسلمانان مور او پلار دي هغوی دپاره بچي چې دی نو هغه د آخرت د شفاعت ذریعه ده او انشاءالله شفاعت په وله کوي. الله به دغې بچو د وجې نه الله دوی ته آخرت ورکوي او جنت ته به بوځي. د جنت ګل صاحب دویم سوال دا دی چې یو کس دی چې هغه 4 رکعت نه پاسید 5 رکعت ته. اوس طریقه خدا ده چې 5 رکعت ته پاسېدې 5 موکه ورپسې 6 موکه، اخره کې سجده سهو او که مونځ دې ټیک شو. 2 رکعت دې نفل شو او دغه دې فرض شو، 4 دې فرض شو او دا 2 دې نفل شو. نو دا خو بالکل طریقه ده چې دغسې وکړي. خو یو سړی دی چې هغه 5 رکعت ته ودرېد، 5 یې وکړه یا په 5 کې دوباره کېناست او اخره کې سجده سهو وکړه، نو آیا د ده دا فرض پوره شو او عزتمند فرض یې چې اخره کې سجده سهو وکړه، 5 رکعت پسې یې سجده سهو وکړه، 6 یې ورسره میلاو نه کړه، نفل یې ونه شو، باقي فرض چې سجده سهو یې وکړه نو هغه فرض کړه نو مونځ یې بیا نه دی شوی دوباره. یو بل ورو د سوړېزو نه هغوی وي چې مونږه کاریګر یو، یعنی غم خاده کې روټۍ پخی، نو مونږ له کور ته راوړل تی جایز دی او که جایز نه دی. دا یاد وساتئ چې زمونږ عرف دا دی چې بټیاري روټۍ پخه کی نو د واده کور والا د غم کور والا هغه چې ځان لته بټیاري اخلي نو په هغې باندې خفه کېږي نه، هغه خفه کېږي نه په هغې باندې چې یاره دا ولې دا روټۍ یې یوړه، خو په زیاتي باندې خفه کېږي. دا یاد ساتئ خپل کور دپاره یو. خو زمونږ اکثر بټیاران هغوی د ګاونډ غم هم کوي، ځکه د سره چې کومه هغه لوښي وي نو هغه لوښي دومره غټي چې هغې کې نیم دیګ راځي. نو ستا کور والا اکثر د دې بټیارانو کور والا د روجو نه زړه موړي، دی د یارانو دوستانو غم کوي، دی د ګاونډیانو غم کوي، دا زیاتې دی. بس ستا دپاره اجازه شته، ستا د کور دپاره اجازه شته، که ستا کور کې څوک نه خوري ته د ګاونډیانو او د یارانو دوستانو غم مه کوه، دغه ستا دپاره حرامېږي. بیا ځان له وړې
لږې شانتې هغه یوسه په هغې باندې د خادی والا چې خفه کېږي په دې خفه کېږي چې ته د ټول کلي نه د ټول کلي غم مه کوه د یارانو دوستانو غم پکې مه کوه د خپل ځان غم وکړه هغې باندې هغوی خوشحاله هغې باندې نه خفه کېږي الحمدلله موږ پښتانه یو هغه دومره خیال د کاریګر ساتو خو دا ده چې زیاتې چې کې هغه سیس چې ته غونډه کې سر تر سره هغه هم ډک کې هغه زوی له ورکړې چې دا ورسوه او وروستو بیا هغه بل لوښې ښکاری مری هغه هم ډکې هغه هم وړې نه په دې خامخا خلک خفه کېږي دغه حرامه ده ناجایزه ده زیاتې نه دی پکار او ښه خبره دا ده ګوره بهتره دا ده د خادی والا په مخ کې بیا یار ته راته لږه روټۍ واچوه چې زه یو سم بچوله په خپله ما اچوه هغې اختیارمند دی به تا ته واچي که هغه ته اجازت درکړه چې ځان ته واچوه ته بس بلکل بیا ځان ته واچوه خو د هغه په مخ کې اجازت دې غواړه نه بس بیا ټیک ده اجازت دې اوس هغه مخامخ په تا ته انکار نشي کولی چې یاره دا دې لږه واچوله ډېره دې واچوله که ته ډېر اچې هم درته هغه نه وایي چې خو ته به انصاف کې ما تا ته ووایي چې د کلي غم به نه کړي خپل کور دپاره لږه روټۍ اچول بلکل ستا حق دی ته پخ کړې ده چې پردي بچي خوري ستا د ادم پکې وخوري خو دا نه چې د کلي او د ګاونډیانو غم د یارانو دوستانو غم دغه زیاتې دی د حرام خان فروش د نهر نه د خان فروش خجي د ده نه وروسته یو بله خورم راله او خان فروش صاحب هم وی چې قرضه ده را باندې د قرضې دپاره راته څه وظیفه وښایې ځان سره نوټ کې څومره خلک قرضداري دي قرآن او حدیث مونږ ته د هغې حل ښولی دی الله چې دی نو په قرآن کې د هغې دپاره مونږ دپاره یو حل رایستی دی قرضداري یو تکلیف دی یو مشکل دی چې الله مې دا قرضه خلاصه کړي دی سوره شورا آیت نمبر 19 نورلسم نمبر آیات د سار مانځه نه وروسته اتیا پیري ووایه سوره شورا آیت نمبر 19 اتیا پیرې د سار مانځه دیا د هغه به د مرګ نه وروسته ورکولی شي خو انتظار به کوي کیدای شي الله ولا شفا ورکړي نو څومره چې نیوي شي وبنیسي باقي چې وي نه نیوي نو د هغې فدیه شته خو بل څوک یې ولا نشي نیوي دا یاد ساتئ دا فرایض دي دا په ده باندې دغسې مونځونه بل څوک چاله مونځ نشي کولی مرګه پورې به یې کوي چې مرګ د بیمارۍ کې بیا نشي کولی نو د هغې نه وروستو د مرګ نه وروستو څونه مونځونه پاتې شوي وي د هغې به بیا فدیه ورکوي نیمروز صاحب د بونیر نه قضا مونځونه دي را باندې ډېر اوس زه د هغې نیت په سینګه تړم نیت کې راوله هغه اخري ماسپخین اخري مازیګر هغه مونځ چې کوم تا ادا کړی هغې پسې د مازیګر مونځ د سهار مونځ د ماښام مونځ کوم په دې حاضر وخت هغه اخري مونځ به یادی ډېر د سړي نه قضا شوي پته ورته نه لګي هر مانځه سره یو مونځ قضا کوي بس قضا مونځ کوم صدیق حاجي صاحب د اورمړو نه سړی دی چې هغه دیګ نظر منلی دی چې زه به یو دیګ پخوم زما دا کار وشو نو زه به یو دیګ پخوم د غټو وریجو اوس نغدې پیسې یې ورکړې آیا نغدې پیسې ورکولی شي عزتمندو فقهاو لیکلي دي او ورکولی شي د هغې په ځای نغدې پیسې دیګ په څو باندې پخېږي 5000 6000 دیګ پخېږي هغه پیسې به ورکړه صحیح دی نظر یې ټیک کېږي نظر کې دا طریقه ده چې په خپله به یې نه خوري دا د فقراو حق دی چونکې فرض صدقه ده واجب صدقه ده نو د دې وجې نه په خپله به یې نه خورئ بچي به یې ستا نه خوري چاله چې ته زکات نشي ورکولی هغوی له چې دی نو دا هم نشي خوړی ځان له پکې نوره حصه واچوه هغه زیاتې روجې پکې واچوه چې دیګ کې
3 دړۍ پخېږي ته 3 نیم پخې که بیا دې بچي پکې خوري بیا خوړی شي خو دغسې چې دی نو د هغې نه نشي خوړی کوم چې د دې خپل کوم حساب دی. دویم سوال د صدیق حاجي صاحب ګیس چې دا کم کنیکشن دي دې ته یو مشین لګولی وي ځان ته هلته لوډ شیډینګ دی خلک دا زیاتې دی دا خلکو سره ظلم کوي زیاتې کوي د نورو حق وایل دي دا د حرام کار دی ناجایزه نورو خلکو ته تکلیف جوړ کړي په خپله چې دی نو ځان ته ګیس راکاږي ټول د محلې ګیس هغوی ځان ته راکاږي او نورو خلکو ته نقصان ورکول دا حرام او ناجایزه دي. د اذان څه فضیلت ته عزتمندو د اذان فضیلت دا دی وای څوک چې اذان کوي د قیامت په ورځ به د هغه غړانګه چې دی نو په ټولو کې اوچتی سر به یې یعنې په ټولو کې اوچتي اذان چې څوک کوي او د هغه اذان اواز تر کمې پورې ځي نو شیطان منډې وي شیطان تختی ډېر فضایل دی عزتمندو د اذان ټیم دی د ماښام د منځونو ټیم دی پروګرام ختمو الله دې موږ له د اذان د ادب د اذان د کولو توفیق راکړي د عباداتو د کولو توفیق دې راکړي. او زه زمونږ یو ملګری دی استاد نوم یې واغېسته زمونږ د شالم پل کې مفتی اسحاق صاحب دي دا میاګان صاحبان دي میاګان صاحبان ډېر نیکان خلک دي او هغوی بالکل د دې شالم پل په غاړه باندې دې ځای کې جومات یې روان کړی دی جومات شروع کوي نو هغوی الله دې توفیق وله ورکړي هغوی په خپله همت کوي لګیا دي الله دې دا جومات خیر ته ورسوي په خیر باندې دې الله اختتام ته ورسوي نیکان صالحان خلک دي میاګان صاحبان د هغوی او دغه جومات جوړی نو څوک هم چې ورسره امداد کولی شي نو اوکې دغه جومات کې خپله حصه واچوي الله دې توفیق ټول مولانا صاحب ډېره زیاته مولانا جی فیسبوک ته چونکې د ماښام د اذان ټایم بالکل دی اور که دغه یو مسله زه بیانوم چې څه ملګري چې کوم دی د سعودي عرب نه د اور ملیشیا نه دي نو دلته کې د ماښام د اذان ټایم بلکې د مونځ ټایم شوی دی جي نو تاسو به خاطر نه درنې خفه کېږئ باندې جي تاسو چې کوم چا مسله لیکلې د خپل میسج کې هغه به زه یو موقع کې چې الله مولانا صاحب نه تپوس کوم اوس بس تاسو صرف د دعا دپاره ستاسو نومونه زر شاملوم دي چې په هغې کې موږ سره دي شاهد جان بختیار علي نبی رحمان محمد اویس خان مستجاب سلمان جی اور حیدر بابو عمیر بابر جی محمد ارشاد صدام افریدی اور شریار خان عارف خان ذاکر علی عثمان زیب امتیاز خان ملیشیا نے جی حاجی منیر گل صاحب اینڈ رحیم داس صاحب جی عبدالرازق آفریدائی اور مین الجامیل رئیس اور آر جے عقیل خان داؤد زیب یا زمنگا نور چې څومره ملګري دي دا شان دي فضل هادي نصرت احمد محمد جان محمد زویب افریدی سعید خان عثمانزی عبداللہ جان ذاکر افریدی نادر خان سوریزو والا جی ستاسو یو جهان مننه جی اور دین علاوه هم دغه ملګري چې کوم شامل شو فاروق محمد عمر دین علاوه ذاکر افریدی عبدالرازق اور دین علاوه نظام الله شاہد جان اور ملک حاجی سمیع اللہ صاحب جی نور نیاز احمد سے واحد کڑینا جی نعمت اللہ نو شیرہ کز میراجی کرینا عام خاموش شروع کی فیس بک تلار میسیجز تاسو لائف کال دا ټولو یو جهانا ټول ډیر زیات خوشحال او آباد اوسئ ستاسو د څومره مطلب مسلې ته پوسټ تاسو کړی دا مې شامل وو خو چونکې د ماښام د هم فرضي ټایم شوی دی په دې باندې به تاسو خاطر نه درنوي جي راځئ پروګرام په اختتام کې مولانا صاحب موږ ته اجتماعي دعا وکړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سونه مسائل بیان شو الله دې په عمل کولو توفیق راکړي څه کمې بشیره نشي الله دې راته معاف کړي الله دې زموږ دنیا هم خکې الله دې زموږ آخرت هم خکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې دې زموږ ژوند کې راولي بدعات او رسوماتونه دې الله موږ ټول په امان کې وساتي او الله دې زموږ ټول دعاګانې قبول او منظور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین
برحمتک ثم امین. ډېره زیاته مننه مولانا صاحب. یوه ګنټه ټایم تاسو زموږ خبرې او زموږ وړاندې چې څومره مسلې تپوسونه دي هغه تاسو اورېده مولانا صاحب. تاسو موږ مطمئن کړو، جواب تاسو موږ ته راکړو. ډېره زیاته مننه. الله تاسو ته خیرونه درکړي جي. ګرانو اوریدونکو لایو پروګرام او نن د اتوار ورځ وه جي. ټولو سره ملاقات چا چې قسمت شوي یوه ګنټه ټایم و جي. څومره خبرې اترې موږ واورېدې، څومره مسایل موږ واورېدل. کوشش پته نه وه، ناخبر و جي. باقي چې اوس خبر شو، علم کې راغله خبره، نو کوشش به دا کوو خپل عمل او خپل ژوند کې دا خبر اختیار کړو. راه راست راشو، دنیا آخرت دواړه کامیابي وي. ټیک شو ګرانو اوریدونکو، الله دې مال او تاسو ټوله به دې خبرو عمل کړو توفیق را نصیب کړي. سبا به انشاءالله زما د سره بیا پروګرام ذکر حبیب کې ملاقات کیږي جي. په تلو کې چې چا نومونه رانغله تاسو خفه کیږئ ما، سپیشلی محمد رحمان پېښور والا، تاسو یا نور څومره ملګري دي تاسو خفه کیږئ ما. ډېر زیات خوشحال او آباد اوسئ جي. خپل ګران میلمه حضرت مولانا سعید الله صاحب ته جي او خپل رور عباس سبزي ته اجازت ورکړئ جي. په دې دعا سره چرته چې خوشحال او آباد اوسئ. د لوی الله پامان. کچکول د ملنګ په مدینه کې ګرځوما